د خیبر پښتونخوا حکومت د مطلوب ترهګرو دیم نو مړ او عکسونه خپاره کړي دي او د هغوی په سرونو انعامونه وستلي دي. د ترهګرۍ په ضد محکمې سی ټي ډي لخوا خور شوی په دې نوملړ کې د یو سل اتیش ترهګرو نومونه او د هغوی عکسونه مې ترورل شوي دي او د زیاتره ترهګرو تعلق د بنو لکی مروت او مردان سیمو سره خودل شوی دی. سی ټي ډي دغه یو سل اتیش ترهګرو په سرونو په مجموعي ډول تر 10 کروڑ روپو زیات انعامونه وستلي دي چې تر ټولو زیات او یا لک روپے قیمت پکې د ظاهر قادر په نوم د یو ترهګر په سر مقرر کړی شوی دی. همدغه شان د حبیب الحق نوم ترهګر د سر قیمت 70 لکه، د جبشاه د سر قیمت 55 لکه، د کفایت الله خون 55 لکه، د نذیر شاه 53، د حبیب الله شاکر الله سید الاکبر او نور قیوم د سرونو قیمتونه 50 لکه روپے مقرر کړی شوی دي. په دغه نوی پیرس کې د ترهګرو کمانډر مولوی نعمت الله او کامران د سرونو قیمتونه 40 لکه روپے مقرر کړی شوی دي. تر دې وړاندې په 13 سپتمبر هم پښتونخوا کې ترهګرۍ په ضد محکمې د 13 ترهګرو نومونه او عکسونه خپاره کړي وو او د هغوی په سرونو په مجموعي توګه تر 3 کروڑ روپو زیات انعام وستلی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت 13 میاشت په خپل یو ریپورت کې ویلو چې د روان کال په اوږدو کې په صوبه کې ترهګرو د مالی مرستو کوونکو په ضد 198 مقدمې درج کړل شوې. د حکومت د شمیرو لمحه ترهګرو سره د مالی مرستو په ضد تر ټولو زیاتې مقدمې په سرحال پیښور کې درج شوې دي چې شمیره یو یا خودل شوې ده. په دې حکومتي شمیرو کې ویل شوی چې ساخکال د جنوري د میاشت نه واخله تر سپتمبر ته نیمایي پورې د داسې 200 یا کسانو نمونه مه تراغلي دي چې ترهګرو سره مالی مرستې کړې دي او وایي چې په دوی کې 15 نیول شوی خوم دي. په دغه ریپورت کې داوا شوی و چې ترهګرو سره کم 250 کسان په مالی مرستو کې ککړ دي، په هغوی کې 15 تنه د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی خوم دي. د ریپورت ترمه پیښور کې د عملیاتو په مهال شپږ او قبایلی ضلع خیبر کې 9 تنان وژل شوی دي. همدغه شان ترهګرو سره د مالی مرستو په تور د پیښور نه یو سل وسل ویخته خیبر نه 2 مردان نه 19 مومن قبایلی ضلع نه 409 خار نه 2 باجوړ نه 15 بنو نه 15 کوهاټ نه 4 خنګونه 3 بیٹاباد ډیر اسماعیل خان سواد او ټانګ نه یو تن نیول شوی دی. په دې رستو کې د پاکستان بلابلو سیمو په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ چټک شوې ده او وخت په وخت امنیتي ځواکونه خپل عملیاتو کې ترهګرو ډلو ته د مر جوب لړولو داوا کوي. د سیړنیزو ادارو ریپورتونه ښایي چې ترهګرۍ په روانه هفته کې تر ټولو زیات بریدونه د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې شوي دي او ورپسې په 2 نمبر بیا بلوچستان صوبه ترهګرۍ سره مخ پاتې شوې ده. علاء خان شیرپور دلبر